जी कतुनको د مشرق टी وی خصوصي ترانسمیشن چې کوم خیبر پختونخوا بجټ دی هغه په حواله سره نن شروع شوی دی او دا به ان شاء الله تر ماسختنه پورې جاری وي. وخت په وخت باندې په دې پاړه چې کوم خیبر پختونخوا حکومت نن دغه بجټ پیش کړو د ایکسپرټس نه د صحافیانو نه یا د سیاسي چارواکو نه به وخت په وخت باندې تجزیه خلو چې هغه دغه بجټ ته پس نظر باندې ګوري او آیا دا بجټ چې کوم د تیر په نسبت باندې موجوده حالاتو کې یو ښه بجټ یو غوره بجټو چې کوم د خیبر پختونخوا حالات دي کوم موجوده ملکی حالات دي دا بجټ چې کوم دی نو څومره ښه او په دې کې کوم هغه سیکټرز دي کوم هغه سیکټرز دي چې هغې دپاره پیسې مختص شوي دي کافي دي او کوم هغه سیکټرز دي یا کوم هغه محکمې دي چې هغې دپاره نه دي مختص شوي او هغه ډېرې ضروري وي. تیر کال چې کوم د کال 2019 او شلم بجټ او هغه 900 ارب روپیو چې کوم دغه حکومت پیش کړو دا د دې حکومت چې کوم دی نو اووم بجټ دی یعنی د خیبر پختونخوا حکومت دی نه وړاندې هم 15 بجټه خیبر پختونخوا حکومت پیش کړي او دا تقریبا اووم بجټ دی چې خیبر پختونخوا حکومت نن خیبر پختونخوا اسمبلی کې پیش کړو. د کرونا وایرس په وجه باندې اسمبلی کې هغه رنګ تعداد د اراکینو نو چې کوم عام روټین کې وي چې کوم عام بجټ کې وي یا په کوم عام په سیشن کې موجود وي څه اراکین اسمبلی چې کوم هغه په ایوان کې موجودو په چې کوم دنه ځای دی چې کوم عام روټین کې هغې دپاره سیټونه مختص شوي دي هلته کې ناست وي نو هغې کې څه اراکین موجود او څه چې کوم دی نو هغه بیا هم په اسمبلی کې یا په کور کې چې کوم دی نو هغې ناست وو. دغه بجټ نن تیمور سلیم جګړه سے پیش کړو تقریبا د 900 او 23 ارب روپو ترقیاتی بجټ چې کوم دی هغه هم 314.2 ارب روپیو چې کوم په خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو کې څومره لوی ترقیاتی کارونه دي که هغه جاري منصوبې دي یا نوې منصوبې دي نو هغې دپاره دغه پیسې مختص شوي دي. شبیر شاه صاحب زموږ همکار موږ سره د ټلیفون لارې موجود دی سره خبرې کوو. شبیر شاه صاحب تاسو ته خو دغه ټول نه وړاندې خصوصي ترانسمیشن کې هرکلی وایو دا راته وایي چې کوم بجټ نن پیش شو په هغې کې کوم سیکټرز دپاره ښې پیسې یا غوره پیسې مختص شوي دي چې را روان کال دپاره به پکې خپل ترقیاتي کارونه یا چې کوم د هغې عام روټین کې خرچي دي هغه به پوره شي کوم سیکټر یې نظرانداز کړی شوي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه سلمان. بجټ اوورال فګرز چې دی هغه تاسو په خپله هم د تیمور سلیم جګړه پوره اوورال چې دی نو دې وخت تاسو چې دی خبرو کې تاسو واورېدل او دې حوالې سره زه تاسو ته یو تفصیلات زه تاسو ته دا وایم چې کم سیکټر ته چې ډېر زیات توجه ورکړل شوی دی هغه د صحت سیکټر دی او صحت محکمې لپاره اوورال اگر تاسو وګورئ نو 124 ارب روپے ته ریکارډ بجټ چې دا مختص کړی شوی دی. همدغه شان اگر زه تاسو دا خبرو کوم چې دې وخت مرج ډسټرکټس لپاره او دې سره چې کم سیټل ډسټرکټس لپاره چې کم پیسې مختص کړی شوی دي هغې کې زه تاسو دا وایم چې صرف د چې کم سیټل ډسټرکټس دی هغې لپاره ترقیاتي انویل ډیولپمنټ پروګرام لپاره 10.6 ارب روپے چې دا مختص دي. همدغه شان اگر تاسو د مرج ډسټرکټس وګورئ نو هغې لپاره 13.77 ارب روپے یعنی چې کوم مرج ډسټرکټس دي هغې له یعنی د سیټل ډسټرکټس نه زیات پیسې ایښودل شوي دي. نو دا یو بهتر اقدام د خیبر پختونخوا حکومت لخوا چې مرج ډسټرکټس لپاره صحت په شعبه د صحت شعبه کې چې ټول نه زیات پیسې مختص دي. صحت شعبه الریډي چې موږ هیلث ریپورټرز اکثر د ګیلې شکوې هم وکړو لیکن هغې لپاره ټول نه زیات دا پیسې مختص کړي شوي دي. همدغه شان زه یو بل سیل چې کوم دی اوس خبره چې صوبې غټ هسپتالونو لپاره 36 ارب روپے صرف مختص شوي دي. دا یو ټول نه لوی ریکارډ کار دی چې 36 ارب روپے د همدغه شان هسپتالونو لپاره خصوصي فنډ لپاره 6 ارب روپے همدغه شان هیلث کارډ لپاره چې د پیسې مختص دي. همدغه شان د فراهمي سټاف دا تیمور جګړه سے خبرې وکړي چې هغې لپاره هم اوورال باقي چې کوم ایشوز اگر تاسو وګورئ هیلث حوالې سره نو د ایشو شته 10 ارب روپے صحت کارډ لپاره ولې چې ویلو چې موږ هر چا له باندې هیلث کارډ ورکوو. हेल्थ कार्ड ओवरऑल चाहता फिलहाल कशान पूरा केपी के चाहता नहीं मिलो लेकिन 10 अरब रुपए अहिला मुख्तस थी हम तक कशान इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज लपारा 2.4 अरब रुपए मुख्तस हुए 1.1 अरब रुपए चदे DHQs चिकम नॉन टीचिंग DHQs दे अहिला पारा 4 अरब रुपए चदे हम तक कशान टर्शी केयर अस्पताल लपारा हम तक कशान 90 करोड़ रुपए कैंसर मरीजों लपारा दा दी मुख्तस करी हम तक कशान 30 करोड़ रुपए चदे दा सूबे आम DHQs और अगर DHQs लपारा 200
DHUs دي چې کم 24/7 بدی وي موږ کنورټ کولو په سلسله کې چې 200 DHUs به موږ 24/7 بدا کار کوي. دا خبره کو د دې لاست ایئر ډاکټر هشام انعام الله هم دا خبره کوله چې خیبر پختونخوا کې DHUs په دې لیول باندې وو رسول چې اپریشنز وکړي او دا ران هغه سمبل یو خام خیالي و د ګلارالو د بجټ کې هم دي لري لانډي ور کړی اوس د 200 DHUs لپاره چې کم دي 30 کروڑ روپے خو دي چې کم 24/7 بکار کې لیکن بهرحال 20 کروڑ روپے صرف کې مرګرا میډیکل کالج لور لپاره نو دا اورال چې د دې لپاره چې د په هیلث شوبه کې چې نو دا پیسې مختص دي موږ د کشان اگر تاسو د اعلی تعلیم د ثانوي تعلیم خبرم کو نو خیبر پختونخوا ثانوي تعلیم لپاره هم د کشان 18.7 ارب روپے چې دا مختص کړی شي د 152 ارب روپے اوورال دی د سمپل د سټل ډیسټریکټ تاسو خبره کوم نو کې 18.7 ارب روپے چې هغه مختص دي. اگر زه د اعلی تعلیم خبره کوم د اعلی تعلیم لپاره 19.3 ارب روپے دي لیکن اگر ADP وګورو 6.5 ارب روپے دا ډیر زیات کم دی. حالانکه مین فوکس عمده کا کلم بجټ راشي نو زیاتره خلکو مین فوکس صحت او د تعلیم شوبه وي نو په صحت شوبه کې په دیو کو په تعلیم شوبه کې چې د 18 ارب روپے چې د هغه ثانوي تعلیم لپاره او تقریبا 6 ارب روپے چې د هغه د اعلی تعلیم لپاره هغه مختص کړی شوی دی به انتها کم رقم دی. د حواله سره خبره چې د هغه ممکن شو هم د کشان د مختلف محکمې کې د زراعت او زراعت ADP لپاره 10 روپے خو د شوی دي هم د کشان صاف او لپاره فرامه لپاره تقریبا 3.56 ارب روپے باقی ट्रांसपोर्ट لپاره ADP کې 11.8 روپے 8 ارب روپے انرژي اینڈ پاور لپاره 8.1 ارب روپے مختص شوی دي. هم د کشان د خپل چې کوم ریوینیو د هغه لپاره 500 شبیر شاه تاسو موږ سره موجود یې عنایت الله صاحب موږ سره دا وخت موجود د ټلیفون لارې غي نوم پښتنه کو چې دا بجټ څنګه عنایت الله صاحب د صوبایي سملې غړې دي نه پهلا چکم دی په خوانه وزیر هم دی وزیر هم پاتې شو. عنایت الله صاحب تاسو پر دغه خصوصي ترانسمیشن کې هر کله وایو دا راته وایي چې نن دغه بجټ تاسو په نظر ګورئ د وفاق پشان دی هم دغه بجټ د 13 پیره نه څومره بهتر دی؟ ګوره داسې ده چې زموږ بجټ چې کوم دی نو دا ډیپنډنټ دی یعنې د هغې انحصار په وفاقي محاصل او د وفاقي ټرانسفرز باندې دی. ګوره زموږ 923 ارب روپو بجټ پیش کو په دې بجټ بک کې دی وایي چې یاره زموږ خپل چې کوم د صوبې خپل آمدن دی نو هغه 48 ارب جی یعنې په 923 ارب کې به 48 ارب صرف صوبه په خپل لري باقي به د مرکز نه راځي. نو مرکز تیر شوي کالم غټ دعوی وکړي لکه 5.5 ټریلیون روپۍ په ټیکس ریونیو کې ځان ته اختیار مدد ټارګټ کې خو او راجمه کې 3.9 ټریلیون او په هغه کې صوبې ته چې نو ټرانسفرز ونه کړل نو دیو جن صوبایي بجټ چې نو لکه دا د وفاق نه نشي بیلېدل ځکه چې موږ ټول انحصار 90% نه زیات پیسې بلکې 93% پیسې موږ تر وفاق راځي. تیر شوي کال کې تاسو وګورئ نو دیو 83 ارب روپۍ قبایلی ازلاو ته خلوی مرج ازلاو ته په کې صرف 12 ارب روپۍ ریلیز شوی دي. دغه شانتي وفاق نه چې نو 500 ارب پوشا زمونږ د محصولیانو کې شیر او د FBR چې کوم کلیکشن دی هغه موږ 300 سمثینګ موږ ته ملای شو ایگزیکټ فګر ماته اوس د وخت کې ریکلیکټ کوم نو هغه وجنه زمونږ په دې دغه کې تھروټ مشکلات پاتې شو په دې تیر شوي کال کې او زمونږ لکه ډیولپ کوم دی نو هغه بالکل آلموست اپ دی یعنی زمونږ تاسو په زمونږ ډیولپمنٹ بجټ چې دی نو هغه تھرو فارورډ 15 کال دا یعنی موږ ته خپل ډیولپمنٹ بجټ کمپلیټ کول د لپاره د خپل انګوینګ سکیمونو کمپلیټ کول لپاره 15,000 ارب روپۍ پکار دي. هغه لس 15 کال کې به موږ ته دغه ونشي ځکه چې په کال کې نوي سکیمونه پکې اډ کړي نو لکه دا یو سیز داسې وران شوی دی چې دا هغه اوس پته نه لګي چې کم سر نه به درانی سی وسنګ به ټیک کړي. عنایت الله صاحب 13 پر تاسو یاد یې غم د ترقیاتی بجټ تقریبا هم دومره چې څومره دی بجټ کې خو مختص شوی دی نو دا ترقیاتی تاسو چې څنګه خبرو که چې لس 15 کالو کې به هم پوره نشي څه وجه ده چې دغه فنډونه نه لګي په دغه طریقه کار باندې کنه یا کم دي چې کوم تاسو د قبایلی ضلعو مثال ورکو چې تقریبا 1200 پورې هم نه دي ریلیز شوي او 13 پر هم تقریبا 18 ارب روپۍ ښودلي شوي وي. ګوره د کنټراکټر لایبیلیټیز دي تر اوسه پورې
حکومت فندونه خرج کولو خبره نه ده، فندونه د سره شته نو څه به وکړي. ګوره تاسو زه 2-3 مثالونه وایم. دوی په فارن پروجیکټ اسسټنس کې تیر شوي کال 83 ارب روپۍ دغه کړي، هغه کې د 50% نه زیات نه دي راغلي، یعنی 39-40 ارب نه زیات نه دي راغلي. څکه دوی بیا مکه شانتي مکه فارن پروجیکټ اسسټنس کې او مغه روپۍ بیا یې خلې دي، دا تقریبا 83 ارب روپۍ چې ځکه چې دی 12 ارب روپۍ غالبا فاټا د پاره یې خلې، ارسوال فاټا د پاره او 73 ارب صوبې د پاره یې خلې دي. نو په هغه کې آلموست همیشه هیستوري دا پاتې شوی چې نیمه زیات نه راځي. دغه شان د فدرل ګورنمنت چې کوم د زړه قبایلی ازلاو د هغه زړې قبایلی ازلاو د پاره تیر شوی کال 83 ارب روپۍ یې خورې شلې وي چې په هغه کې د صوبایي حکومت شهر مو د مرکز شهر مو دا هغه ټوټل چې کوم دی نو 12 ارب روپۍ لکه ریلیز شوی دي. لکه دغه شان دا بجټ چې کوم دی وی چې دا 300 ارب نه زیاتو عملاً دا بالکل لکه 150 راوند کېو، ځکه چې د دې چې کوم صوبایي کمپوننټ بیا دی چې کوم د هغه نو هغه 99 ارب تر رسیدلې دی خپل په دې بجټ بک کې دا منلې دي. دا د دیو فګرز دي نه کم دي دارسو. نو مطلب دا دی چې لکه دا ټول غیر حقيقي اندازو باندې مطلب دا بجټ جوړیږي. اصل مسله چې پروجیکشنز کله غلط کیږي او پروجیکشنز صحیح نه کیږي، دا هغه په نتیجه کې بیا کال کې ځکه دا خو ګوره یو فیملی دا هغه فیملی ځان لپاره د کال د آمدن او اخراجاتو تخمینه جوړي او هغه پکې د دروغ ریوینیو واچي چې یاره موږ د پلاني سیستم دونه غټو او په هغه بنیاد باندې هغه خرج شروع کی، نو هغه فیملی به خساره کې نه راځي. راځي به دې مثال هم دغه دا لکه د فیملی نه د شی د سببره بوزي چې څونه ریالستیک ته پاتې کېږي هغه عمره بلکه ته د مسلونه بهاري نه. نو په دې حالاتو کې بیا اوس حکومت ریالستیک پاتې کېدی شو؟ نو بالکل پاتې کېدلی شو. حکومت چې کوم غیر ترقیاتي اخراجات په هغوی ټاس کټ لګولی شو. حکومت په داسې شعبو کې لکه هر شعبه کې خامخا د پیسې ورکوي، څه سړی شعبې پرایورټایز کړي. لکه دې وخت کې خلکو ته احساس پروګرام چې سټرنتن کول پکار دي، دې وخت کې چې کوم د سوشل پروټیکشن پروګرامونه سټرنتن کول پکار دي، مین ټارګټ چې دغه تور کول پکار دي، هیلث تور کول پکار دي. لکه حکومت دا هر څه کولی شي، خو لکه چې کو هغه کې بولډنس وي او هغه لکه رښتیا خبره ده چې تاسو فیصله کولی شي چې هغه د مصلحتونو نه بالای. د پی ټی آی خو په دې سلوګن راغلی چې مونږ به دا روایتي طرز حکمراني چنده بدلو، خدای دا هغه زړو نم ډیر زیات روایتي شو. عنایت الله صاحب تاسو وایئ چې صحت لپاره دا پرایورټي پکار وه چې کوم 24 ارب روپۍ پیسې مختص شوې، یقینا دومره خو به صوبې سره وي که نه. نو په دې حالاتو کې خو هم دا کافي دي چې د هسپتالونو اپګریډیشن دپاره یا د کورونا مخنیوي دپاره یا چېرته د غریب مرستې دپاره چې کوم د کورونا نه افیکټ شوی یا د طبي حملې دپاره دغه رقم کافي دی چې کوم که هغه مونږ د سیټل ایریا وګورو یا د زمشده اضلاعو دپاره؟ زما خیال لا په کافي لا نه دي. دا غي وجه دا چې کووډ ډیر لوی بہت دغه دی او د کووډ چې روان کم درې میاشتې دي، نو تاسو وایي نه چې دا کال ډیر زیات خوفناک دی او زما دا خیال چې د خلکو ژوند بچ کول چې دا ډیر زیات ضروری دي. دیو جن هم د مخکې هم لکه ټویټ هم کړیو چې د کال بجټ ټوټل هیلث سنټریک بجټ کار دی او د کې بیګر شیر چې دغه تور کول پکار دي. هغه چې کوم ستا فرنٹ لاین سولجرز دي، هیلث ورکرز دي، هیلث کیر پرووایډرز دي، میډیکس دي، هغه مریض هغه د لپاره پیکیجز ورکول پکار دي چې کوم ژوندي دي هغه کار کوي، صحیح کار کوي، هغه ته پروټیکشن ورکول پکار دي او هغه ته انسنټیوز ورکول پکار دي. په میسیو لیول باندې خلک برتی کول پکار دي چې په ارزه کې هیلث سیستم چې دی وګورئ کې د وخت کې صرف د کووډ پیشنټس چې دي دا لکه په دې میجر هاسپټلز کې داخليږي، الکټیو سرجریز او چې کوم د کولډ کیسز دي هغه د وخت کې بالکل خلکو ډېر بد حالت دی او خلک په هسپتالونو کې هغه ریفیوز کیږي ځکه چې هسپتالونو باندې برډن دی. نو دې کې د حکومت پلانینګ صحیح نه دی. کار خو دا چې حکومت کووډ لپاره څه هاسپټلز د کووډ لپاره مخصوص کړي وي او څه چې کوم زنګ روټین دغه د ټریټمنټ د هغې لپاره مختص کړي وي، خو لکه دا مینجمنټ او دا پلانینګ نشته دی. عنایت الله صاحب کووډ 19 د تاسو څنګه وایي را روانو 3 میاشتو کې به هم دغه سلسله رواني تېرې 3 میاشتې هم ډېرې سختې ووتې لاکډاون کې دی شي چې خو دې دیني کې را روان وخت کې هم دغه لاکډاون وي. که بیا موږ وګورو د حکومت دغه بجټ ته د خیبر پښتونخوا یا د مرکز
بیا به ریونیو هغه رنګ نه کیږي، بزنس په هغه رنګ نه کیږي. نو یقینا چې بیا تاسو ګڼئ چې را روان وخت کې به دا حالات نور هم همدغه رنګ سخت شي، یا که تاسو کومه خبره وکړه چې موجوده حکومت بالکل په اندازو باندې لګیا دی، صرف فګر چې ورکو پیسې بني، نو آینده وخت کې به بیا څه کیږي دلته خیبر پښتونخوا کې؟ عنایت الله صاحب تاسو زما غږ اورئ؟ عنایت الله صاحب سره زموږ چې کوم دی رابطه ختمه شوه، خو کتونکو چې کومه خبره تاسو واورېده چې عنایت الله صاحب خپل دا وایي د پارټۍ د سایډ نه یا د خپل ځان نه چې کوم بجټ پیش کړی شو، نو دا په اندازو باندې شوی دی. خیبر پښتونخوا حکومت سره دومره پیسې نشته دی، د وفاق نه تمه لري چې 400 څه د پاسه ارب روپۍ چې کوم دی هغه به د وفاق نه راځي، دومره به د بجلۍ په مد کې راځي، او دومره به ټیکس کلیکشن کیږي، یا د خیبر پښتونخوا چې څومره ټیکس دي نو به راجمع کولی شي. تیمور سلیم جګړه صاحب چې څنګه خپل بیان کې وویل چې را روان کال لپاره به مونږ کوشش کوو چې 36 ارب روپۍ دا ټیکس چې کوم دی دا مونږ راجمع کړو. خو بیا هم که مونږ ګورو چې کوم د خطرې خبره ده چې نړیوال صحت مرکز هم دا وایي چې را روانې 3 میاشتې یا 4 میاشتې په دغه ایشیا کې که هغه پاکستان دی یا بھارت دی یا دې سره کوم تړلي ملکونه دي، دلته کې د کووډ 19 د وجې حالات نور ډېر زیات خرابېدی شي. سردار بابک صاحب مونږ سره ټلیفون لارې موجود دی، مونږ جوین کړي وو د عوامي نیشنل پارټۍ پارلماني لیډر دی. سردار بابک صاحب تاسو ته د مشرق ټي وي خصوصي ټرانسمیشن کې هرکلی وایو. ډېره زیاته مهرباني ستاسو، شکریه ستاسو ادا کوم، ستاسو د ټول ټیم. ستاسو مهرباني. سردار بابک صاحب نن چې کوم بجټ پیش کړی شو، په دې حالاتو کې ستاسو په نظر کې دا څنګه بجټ و؟ نو زمونږ خو په نظر کې هله دا بجټ و چې دا تاسو ته ووایم چې په اولني ځل باندې د دې صوبې په تاریخ کې، حکومتي تاریخ کې په اولني ځل وشو چې د بجټ تقریر کاپي چې دا دا ممبرانو له ور نه کړه، ډېره لیټ یې وله ورکړه. نو زه نه پوهېږم چې یو خو په بنده کمره کې بجټ جوړ شو، بله دا چې بیا د ممبرانو نه هم چې د چا نه به د کومې اسمبلۍ نه به ته دا بجټ پاس کړې، د هغوی نه هم ته پټ ساتې، نو لنډ کې پوه شه. ځکه چې بجټ خو کاپیانې اوس موږ ته میلاو شوې، نو اوس به یې ګورو. او هغه چې کوم تقریر موږ واورېدو، ځکه چې تقریر اورېدو ته خو موږ ناست وو، ځکه چې موږ فیصله دا کړې وه چې د بجټ دا تقریر چې دا به واورو، خو هغوی ممبرانو له کاپیانې هم ورنه کړئ. دا ډېره زیاته عجیبه خبره ده، او د دې نه خو دا واضحه شوه، دا واضحه ده. دوی که زموږ نه هر څومره پټ کړي دا بجټ، نه دا خو زموږ نه پټ نه دی، دا خو موږ ته ښکاره دی چې په دې کې د تعلیم بجټ دوی کم کړ، په دې کې د سرکاري ملازمونو تنخواګانې چې دي دوی اضافه ونه کړه، ځکه چې څومره ګراني ده، څومره مهنګایي ده. ترقیاتي کارونو لپاره ظاهره خبره ده چې اووم کال دی د دوی د حکومت، او هغه په هر کلي کې د 2 کالو نه، د 3 کالو نه، د 4 کالو نه، د 6 کالو نه وړې منصوبې چې دي هغه شروع شوي دي، لا تر اوسه پورې هغه مکمل نه شوي. په دې صوبه کې د 13 کالو کې ډېر کارونه داسې شوي دي چې هغه کمپلیټ دي، او د ټیکهدار برادرۍ د 150 اربو د پاسه قرضه چې ده هغه صوبایي حکومت ته پورې ده. د دې نه علاوه تاسو وګورئ چې دا اوس د کووډ چې کوم حالات دي، موږ خو په دې تمو چې دا چې کوم تنخواګانو کې هم د اضافه ونه کړه، دی ظلم وکړو. که موږ وګورو د عوامو د ضرورت او د فلاح چې کومې منصوبې پکاري، هغه منصوبې په بجټ تقریر کې موږ واورېدې دي. د هغې نه علاوه څنګه چې ما ذکر وکړو چې دا خو د صوبې بجټ دی، اوس خو په کار دا وه چې مشاورت شوی وی، دا بجټ ډاکومنټ چې دی دا ټولو خلکو ته اوپن شوی وی چې هغوی کتلی وی چې د صوبې وسایل څومره دي او ضرورت څومره دی، مسلې څومره دي، ترجیحات د حکومت څومره دي. دا ټولې خبرې به د دې نه به عوام خبر شوی وی. اوس ظاهره خبره ده چې دوی خو په دې بجټ کې د صوبې د خلکو دپاره هېڅ داسې څه خبرې نشته چې ګنې دوی دي په هغې باندې یو کریډټ والي. نو هم دغه وجه ده چې په اسمبلی کې هم دا حال دی. اوس تاسو دې ته سوچ وکئ، دې ته تاسو سوچ وکئ چې مرکز زموږ ټول انحصار چې دی هغه په مرکز دی. اوس 13 کال چې په مرکز موږ له څومره پیسې راکولې هغه یې رانه کړې،
د ان ایچ پی په مت کې چې موږ ته کومې پیسې میلاوېدل پکار هغه موږ ته میلاو نه شوې. د دې نه علاوه په پی ایچ ډي کې په مرکزي بجټ کې زموږ کومه برخه پکار ده هغه موږ ته رانله. فارن ایډ هغه عمره راځي نه قرضې دي او دی یې علي پوهېږي پې نه او نه مشوره کوي چې په داسې منصوبو کې هغه ولګوي چې د هغې نه د صوبې آمدن هم راځي او خلکو ته ولس ته ترې فایده هم وي. اوس دا ټولې خو داسې خبرې چې په بنده کمره کې کوم بجټ جوړ شي او بیا یې حکومت ارادتاً پټ ساتل غواړي کوم چې پټ نه دی او نه پټ پاتې کېدی شي نو لنډه به دا کومه چې د هغې نه به د دې صوبې خلکو ته کومه فایده وي. بابک صاحب د بجټ نه وړاندې چې کله بجټ تیاری کیږي نو اپوزیشن نه سره غوښتلی کیږي او څومره ضروري وي چې د بجټ دپاره اپوزیشن نه رایه واخیستلی کیږي. دې بجټ کې تاسو نه سره اخیستلی شوي وه؟ ګوره دې حکومت موږ سره کومیټمنټ کړی چې په دې بجټ باندې به موږ د اپوزیشن یا د اسمبلی ټول پارلیماني لیډرز ته بریفنګ ورکوو. جی اوس تاسو سوچ وکئ چې دوی موږ ته هغه بریفنګ رانه کوو نو چې په دومره لوی لیول باندې دروغ ویلی شي او ډاچ کېدل کېږي نو لاندې ولس هغوی ته ډاچ کولو یا هغوی ته دوکه ورکولو یا هغوی ته دروغ ویل خو دوی ته اړو د ګس لاس کار ښکاري. دا د دوی حال دی. دی په خپل حال په خپله وله شرمېدل پکار دي. دی د په خپل حال په خپله ځان پورې خندا پکار ده. د هغې وجه دا ده چې ته دې صوبې ته وګوره چې دا صوبه دهشتګرده یې وهلې ده. په دې صوبه کې هسې کاروبارونه تباه دي روزګارونه نشته. اوس چې دا د کووډ چې کوم حالات دي په داسې حالاتو کې داسې طریقې کار کولو او بیا صوبې له داسې بجټ ورکول چې دی یې صوبې ته خولی نه شي نو د هغې نه تاسو اندازه وکړئ چې دا څومره اهل دي دا څومره سنجیده دي دی ځان څومره ذمهدار ګڼي دی د ولس د مسلو نه څومره خبر دي او دی د ولس د مسلو څومره حده پورې حل. صحیح بابک صاحب تاسو مونږ سره په لاین باندې اوسئ. مونږ یو وړه شان دمه اخلو په دغې باندې به تاسو نه مزید هم رایې اخلو چې دغه به اپوزیشن دپاره څومره ولې بریفنګ نه ورکړی شوی یا نور څه وجوهاتو مونږ سره اوسئ. ټرانسمیشن به جاري وي. یو وړه شان دمه اخلو. جګتونکو د مشرق ټي وي خصوصي ټرانسمیشن چې کوم د بجټ په حوالې سره د کال 2020 او 2021 خیبر پختونخوا حکومت نن صوبایي اسمبلی کې بجټ پیش کړو. تیمور سلیم جګړه صاحب دغه په حوالې سره تقریر هم وکړو. دغه ټرانسمیشن به جاري وي او بجټ په حوالې سره تاسو ته څنګه چې موږ ویلو د سیاسي چارواکو یا د اکانومیسټو چې کوم پوهان دي هغې به تجزیه یې نه اخلو چې په دې اړه باندې هغوی څه وایي. سټوډیو کې موږ سره جویننګ کړی دی د صوبایي اسمبلی غړي ریحانه اسماعیل د جے یو آئی سره د هغوی تعلق دی. تاسو ته خصوصي ټرانسمیشن کې هر کله وایم. سردار بابک صاحب هم موږ سره د ټلیفون لارې موجود دی. بابک صاحب تاسو را دا وایي چې اپوزیشن سره مشاورت نه کیږي یا تاسو چې کومې ګیلې کوئ نو دغې تیر کال څنګه چې تیر شو نو بیا خو به اپوزیشن ته هغه رنګې فنډونه هم نه ورکړی شوي که نه دغسې ګیله نشته دی. دا خو بجټ نن پیش شو جی او ظاهره خبره چې د دوی دا رویه ده او دا طریقه ده د کومې چې او بالکل د اپوزیشن خو دلته د ټولې صوبې نمایندګي کوي او صوبه ډېره لویه مالي بحران کې ده انتظامي بحران کې ده. دا څومره لوی انتظامي بحران دی چې نن که زه دا تپوس وکړم چې لکه وزیر اعلی صاحب له دا تپوس پکار دی چې دا فیصله چا وکړه چې په هاوس کې دننه ته د بجټ کاپي تقریر کاپي نه ورکړي. دا خو بالکل ډیکټیټرشپ دی. دا خو بالکل مارشل لا ده. دا خو یو کیدای شي چې پرنټ نه وتلی څه بجلۍ څه مسله یې څه داسې څه مسله خو هم راتلی شي بابک صاحب که او مسله خو هله راتلی شي چې ایمرجنسي چې د ګنټې په حساب باندې یو شی چاپ کړی چې میاشت مخکې پته چې په 19 تاریخ بجټ دی دا څنګه کېدای شي. دا انسان منلی شي دا عقل منلی شي. دا خو ایمرجنسي نه وه. دا خو 6 ورځې مخکې پته لګېدلی چې په 19 جون باندې بجټ دی او ټول وایټ پیپر چې کوم دی دا دوی نه یې چاپ کړی. وایټ پیپر خو د دې حکومتو د اخراجاتو د آمدن د ټولو حساباتو یوه ډېره لویه مجموعه هغه خو خلاصه ده. هغه هم دی پټه کړه چاپ یې نه کړه. زما غرض دا دی چې لکه اوس تاسو وګورئ چې دوی به دا څیزونه پټوي. تعلیم له دوی څه نه دي ورکړي. سوشل سیکټر له دوی څه نه دي ورکړي. نو د عوامو د فائدې یا د ضرورت چې کوم شوبې دي د هغې ټولو دا حال دی
نو ځکه خو دوی دا شی پټوي. اوس دې بجټ ته زه نه پوهېږم چې دا د بیا د 923 یا د 920 ارب فګر ښیي چې دی وایي چې 400 ارب روپۍ مثال د ډایرکټ ټیکسز نه راځي، چې کوم فیډرل ټیکسز دي مثال د ډیویژل پول نه دا راځي، د دې نه دا راځي. دې اول دا وایي چې په تېر کال کې د ده چې د آمدن یا صوبې ته د پیسو د راتګ چې کومې اندازې وي یا چې کومه اندازه وه چې هغه د بجټ په تقریر کې هم ریفلیکټ شوې وه، د هغې په نیمه دی ته نه دي راغلي. نو بیا د هغې نه پس حقیقت منل پکارو، داسې فکر ورکول پکار دی چې د هغې اندازه برابر وي چې هغه موږ ته میلاو شي. لکه په تېرو شو اووم کال دی دا چې کومې اندازې دی لګوي 923 ارب زه نن بجټ پیش کړو او که ژوند نو بیا دا ورځ راځي نو دا به 600 اربه ني. لکه دا دومره دروغ ویلو عوامو په هغې د دوکه کولو کوشش چې دا فګر ورته وښیه او په ګراوند باندې صحیح نه. زما خیال دا دی چې دا د خپلو عوامو سره بیا دا چې کوم ظلم روان دی د هغې د پاسه یو ډېر لوی ظلم دی. حکومت له نه دي پکار. بابک صاحب تاسو د ایوان تاسو سره موجود دی، پلیټ فارم تاسو سره موجود دی، دا هر څه تاسو ته ښکاري، بیا هم تاسو اپوزیشن څوک اواز نه پورته کوي. دا بجټ اوس پیش شي، ګنټه مخکې بجټ پیش شي انشاءالله ته به واورې که دا بجټ اجلاس دې نه پهله هم بجټ پیش شوی او تاسو وایي چې تېر کال هم اندازې لګېدلې وي، دا ځل هم اندازې دې نه پهله که ته وینې موږ دا ټولې خپلې خبرې کړې دي او دا پوره کال کې موږ نه کړې دي. دا د سوالونو په شکل کې، دا د تحریک التوا په شکل کې، دا د توجه دلاو نوټس په شکل کې، دا د قراردادونو په شکل کې، دا د پوینټ اف آرډر په شکل کې، دا ټولې مسلې موږ بیان کړي دي. په دې باندې موږ تفصیلي خبرې کړي دي، په دې موږ ډیبیټس کړي دي، په دې موږ احتجاجونه کړي دي. ټوله دنیا د هغې خبرې ګواه ده او بیا به هم کوو انشاءالله. دا زموږ ذمواري ده. نو دغه احتجاجونه یا دغه تحریک التوا یا دغه سوالونه به دا هم دغسې هم را روان وخت کې به هم جاري وي. نو که تېر کال شو او څه اثر پرې نه وته نو را روان وخت کې به څه اثر پرېوځي؟ او ته څه وایې چې څه کول پکار دي بیا ځه دا خو تاسو نه زه پوښتنه کوم جي ګنه چې څه پکار دي. تېر کال تپوس وکړم چې مهذبه لار هم دغه ده، جمهوري او پارلماني لار هم دغه ده، که د هغې نه خو بل اخوا لار نشته. اوس چې د هغې په یوه خبره پروا نشته چې که احتجاجونه کوي د هغې پې پروا نشته، که ډیبیټس کوي د هغې پې پروا نشته، که احتجاج کوي د هغې پې پروا نشته. ولې هغه د ولس نماینده حکومت دی نه. نو چې دی نه نو دا زموږ ذمواري ده. دا نن چې ټول ولس په احتجاج دی، ته د اسمبلی نه بهر وګوره نو د ټولې صوبې نه سرکاري ملازمان راغلي، د ټولې صوبې نه. دا احتجاج د چا خلاف دی؟ دا هم د دوی خلاف دی. دوی وله خواله نه ځي، هغوی د تنخواګانو کې د اضافي خبره کوي او دوی یې ویله نه برابروي. ډاکټران د پی پی ایس خبره کوي، دوی یې ویله. یعنې مثال غرض مې د خبرې دا دی چې دوی بالکل ځان داسې کړی چې بالکل دوی کاڼه دي، بالکل دوی ړانده دي. دوی نه د ولس مسلو له توجه ورکوي، نه هغې کې دلچسپي لي، نه د هغې په حل کې د دوی څه خواهش موجود دی. نو دا یو بحران موجود دی دې صوبه کې. دا بحراني کیفیت چې دی دا موجود دی او موږ ته هم دا ښکاري. ستاسو دا فورم راته ښکاري، په دې فورم خبره کوو، د اسمبلی په فورم هم خبره کوو، بهر هم خبره کوو او دا خبره به نوره تیزیږي او دا به نوره سیوا کوو انشاءالله که کېږي. صحیح. ډېره مهرباني سردار بابک صاحب چې تاسو وخت راکړو موږ ته او په د خصوصي ټرانسمیشن کې مو شرکت وکړو. ریحان اسماعیل بیا هرکلی ویل چې تاسو موږ د خصوصي ټرانسمیشن جوین کو، تاسو هم په اسمبلی کې موجود وئ، بجټ لیټ ملاو شو، کتلې به مو وي. زه وړاندې پوښتنه تاسو نه دا کوم چې تاسو چونکې فیمیل یې نو زنانو دپاره په دې بجټ کې څه وو که نه د تېر کال په نسبت باندې دا هم دغه رنګې خوش وو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو په خپل ووایئ چې بجټ کاپي موږ ته ډېره لیټ میلاو شوه او دی چې دا څه په ټولو کوشش کوي دا پټېږي نه، عوام نه دا ټولو ته مخکې دي. خو خواتین خو ما پکې اډو ذکر وانه اورېدو چې سوشل ویلفیر لپاره یا خواتین دپاره دی صحیح ښي، تاسو پکې هېڅ هم ماته ښکاره نه شو دي. تاسو چې وایئ چې بجټ کاپي لیټ میلاو شوه، اپوزیشن غړي مونږ وکتو ډېر کم تعداد کې 2-3 کسان ناست وو. مې بي چې چېرته اسمبلی کې نور سیټ کې ناست وو دغه بجټ یې اورېدو. ډیجیټلي چې کوم هلته کې په اسمبلی کې لګېدلي دي نو ډیجیټلي خو به اویلیبل و که نه، چا خو به کتلی. نو دا خو بجټ چې څنګه پیش شي هماغه ټایم کې لکه هغې نه پس موږ ته رامیلاویږي. اوس یې موږ له چپ مې راکړی دی، اوس ګورو چې یې کې څه دي. خو لا خو څنګه بجټ اجلاس نه زه څنګه راووتم دلته رالم نو ما ته خو نه ښکاري. دا خو هسې هم چې دی د حکومت هم دا طرز العمل چې دا خپل اعداد و شمار ولټ پیر کې عوام الجاو کوي او صحیح فګر
او صحیح خپل دغه نه ښیي عوامو ته چې موږ څه پیش کوو. ګورنمنټ خو همیشه وایي چې موږ ښه بجټ پیش کړی، خو زه دا وایم چې د نن چې تیمور جګړه صاحب څنګه سپیچ شروع کړو نو بسم الله نه پسې اولنۍ خبره د کرونا جړه کړې ده. نو کرونا خو اوس 2-3 میاشتې کېږي چې دا راغلی ده. دا معاشي بحران چې دی دا دوی اکسپټ کړي چې دا مونږ راغلي یو، نو هغې نه پسې دی زیات راغلی دی، خو دوی دا خبره نه اکسپټ کوي. مخکې حکومتونه یادول چې دا د هغوی د وجې نه، او اوس به دی کرونا یادوي، نو ټارګېټ ورته زیات شو. مطلب دا چې حکومت بهانې کوي لګیا دی چې یا کورونا و یا تیر حکومتونو چې کوم نقصان روان دی. بالکل بهانې کوي، دا خو ټول لکه خپل ذمهواریانې نه پوره کوي، خپل نه دی سره څه پلان شته، نه څه داسې دی پالیسیانې راوړي چې د عوام به دی په کم طرف ته بوځي. چې کومې وعدې کړې وي تاسو ټولو ته پته ده چې 1% هم دی هغه خپلې وعدې نه دي پوره کړي. او نن چې کوم سرکاري ملازمینو بلکې چې اسمبلی چې کوم سټاف او د هغوی چهرونه موږ ته پته لګېده چې هغوی نن څنګه خفه دي. بجټ به چې پیش شو نو هغوی ته به اضافي یو بونس کې یو تنخواه یا 2 تنخواه هغوی ته ملاوېده. ټول کال خواري کړي، مهنت کړي، نو هغوی په چهرو مونږ نن ډېره زیاته اداسي وکړه. بابک صاحب چې مونږ تېر کال احتجاجونه وکړو، مونږ تېر کال سوالونه په اسمبلی کې جمع کړو، نور وکړو، نو اپوزیشن سره بیا داسې بله څه لار ده چې د دغې احتساب وکړي، د حکومت احتساب وکړي چې کوم دی فګرز اندازې لګوي، کوم دی کوشش کوي چې یاره مونږ سره دومره پیسې دي او مونږ به دومره خرچ کوو، هغه بیا هغه رنګې ونه لګي. لکه بابک صاحب د قبایلي ضلعو مثال ورکو، عنایت الله صاحب چې دا پیسې نه دي لګېدلي چې کومې مختص شوي، ځکه چې وی نه موږ خو اپوزیشن چې کوم جمهوري لاره د اسمبلی کې خپل اواز پورته کوو، بهر هم تاسو داسې پلیټ فارمونه چې کومې هغې کې هم عوامو ته دا رایې خپله پیش کوو چې دوی سره لګیا دي کېږي. نو دې نه علاوه چې موږ روزانه اسمبلی کې احتجاج کوو نو عام موږ ته ښه نه لګي، بلکې تاسو هم دا خبرې کوئ چې تش احتجاج نه څه نه میلاویږي. نو موږ خو بله کومه لار ده، بهر مو احتجاج کړی، اسمبلی کې مو کړی دی، هر پلیټ فارم باندې موږ دا احتجاجونه کړي دي چې دوی چې کوم وایي هغه نه پوره کوي. دوی په اندازو باندې د خپل بجټ پیش کوي، بلکې د ډونر لا ورکړي نه دي، هغه هم پکې ریفلیکټ کړي دي چې دا د منصوبې به د ډونر په دغه باندې کېږي. نو داسې غلط فګر ورکول، داسې پلیټ فارم باندې او دغه دوکې ورکول عوامو له او عوامي نمایندو له، نو دا ډېره د افسوس خبره ده. او تاسو چې څنګه خپله ووایئ چې موږ اپوزیشن کې ډېر بیماران هم دي پکې، هغوی راغلي هم نه او چې کوم راغلي وو نو هغوی څونه تعداد باندې چې هغوی هم په بیا ورته وایي چې موږ له بجټ کاپي راوړئ، فاینانس بل کاپي نشته. نو دا دوی څه لګیا کړي دي، دا لکه مخکې ځل هم دوی وایي چې دوی دا بچت په پیپرو باندې به موږ باندې کوي چې دا دوی پیپر بچت کړي. نو دا خو ډېر اهم نو بچت نه شو کنه چې لیټ میلاو شو نو بچت، نو دا خو بل ځل دوی وایي چې موږ به نه ورکوو، پیپر به موږ ختموو. دا خو دوی دې ځل اوس دا وایي چې کرونا وجې نه موږ بیا پیپر ورک دغه کړی دی، هارد کاپي مې تاسو له درکړې ده، په موږ احسان کړی دی چې دا نیمه ګورې موږ له نن راکړي دي. نو سکرینونه خو هم د دې لپاره لګېدلي که نه چې نو سکرین کې خو هماغه ټایم کې تاسو نه شئ ریډ کولی. بل دی نن دا وایي چې موږ به اسات ذاته دغه ورکوو، ټابلیټ به ورکوو چې دا کلاسونه. نو اول خو زه یم چې د خپل ممبرانو له ورکړي چې دلته اهم سیټونو باندې ناست دي، قانون جوړوي، بالکل به والي، خو چې هغه سهولت خو دی دغه کې که نه چې داسې لکه مخکې نه موږ له سره کوي. زموږ کوېسچن څو ځله چې سپیکر چې دی رولینګ ورکړي چې ممبرانو ته، نو هېڅ باندې دی عمل نه کوي. دا خو سپیکر هم لکه چې ممبرانو سره هغسې دغه کوآپریشن نه کوي چې کوم د عوامي مسایل حل شي، یا هغوی خپل کوېسچن مخکې نه ریډ کړي، هغوی کې وګوري چې څه دي څه نه دي. نو بس دوی دا لوبې ټوکې لګیا کړي دي. تېرو حکومتونو کې به داسې چلو جي تاسو ته به زمانه ډېر یادي چې هلته به مرکز کې به جدا حکومت و، دلته به جدا حکومت و. لکه دې نه وړاندې چې مسلم لیگ نون حکومت و، نو دلته حکومت دا ویل چې مرکزي حکومت موږ ته پیسې نه راکوي. اوس خو دا خبره هم نشته دی که چېرې اوس پاکستان تحریک انصاف حکومت د مرکزي حکومت نه حق غواړي، نو اپوزیشن ورسره څومره مرسته کولی شي؟ موږ خو بالکل مرسته کوو چې د چا حکومت هم وي، ځکه چې دې کې د سیاست نه دی پکار، دا زموږ هم صوبه ده او موږ همیشه دوی ته وایو چې تاسو موږ اواز پورته کولو ته تیار یو، تاسو راسره مخکې شئ. مخکې به پرویز خټک نیټ هایډر پلاتفورم پر درنې کولې، دغه کولې، ټولو د بابک صاحب دا ټول به ورسره تیار وو، اوس هم ورسره تیار دي. خو دوی یو سټپ مخکې والي که نه، دوی خو وایي چې هېڅ هم نشته، بس اوس نه په ارام ناست نه کوي که نه. او بل دا دی چې دا کوي هم نه کولی شي نه کوي. نو که په کار خو ده چې حق دپاره دې راوځي، د عوامو حق دی چې چا وله ووټ ورکړی دی. موږ خو وایو چې ډېر وله ووټ نه دی ورکړی، خو چې چا وله ورکړی دی په هغوی دې رحم وکړي. ښه، اوس دا راته ووایي چې تېر کال د اپوزیشن په دې حوالې سره احتجاج هم کړی سی ایم هاوس ته، بیا یو 15 رکنې کمیټي جوړه شوه چې اپوزیشن سره مذاکرات وکړو. بابک صاحب هم پای کې و، عنایت الله صاحب هم پای کې و،
فندونو حوالې سره به دغه ګیله کېده چې موږ ته نه میلاویږي. نو بیا د هغې د پسته یا په تیر کال کې څونه فنډونه میلاو شو او ایکسپیکټډ ګڼئ چې روان کال کې به هم تاسو ته همدغه رنګې نه میلاویږي یا میلاویږي؟ تاسو اول د زړو فنډونو خبره وکړم چې هغه هم تاسو ته پته ده چې ونه میلاوي د ډېر زیات احتجاج نه پس بیا میل ممبر سره رابطې وشوې، فیمیل پکې پرېښودو، بیا موږ بیا هغې نه پس چې وزیر اعلی صاحب ته پخپله وویې نګهت اورکزی صاحب موږ مشره کړې وه، نو هغې بیا وعده وکړه چې تاسو ته هم 3 کروړه فنډ میلاویږي. نو هغه اوس هم پروسس دی، لکه تر اوسه نه دی میلاو شوي. نو کال تیر شو، اوس دا نه څنګه وعدې مخکې وي، اوس به د مخکې وعدو ته ګورو چې دا یو کال مخکې 900 ارب بجټ و ترقیاتي اوس 200 ارب کړو، اوس به ګورو ورته. ښه، تیر کال بجټ کې هم همدغه رنګې زنانو دپاره څه مختص شوي که نه؟ نه سپیشلی هم پکې سم نه دي کتلي چې داسې سپیشل دی زنانو دپاره. دی که دونه مخلص وی نو چېرته یو وزارت خو به یې ورکړو، بلا شی زنانه ورسره ناستې دي. اوس چې کوم حالات دي د کورونا حالات دي، نو دې کې به هم تاسو دغه مطالبه کوئ چې موږ ته د فنډونه راکړي، حکومت خو وایي چې موږ سره څه نشته، زیاتره پیسې 24 روپۍ موږ د کورونا فنډ هغې دپاره جوړ کړو، هغې دپاره به پیسې دا دي جمع کېږي، ضرورت وخت کې دا سیوا کولې هم شو. دې دا چې چا وټونه اخیستي دي د هغې خپل علاقو ضرورتونه دي، د هغې مجبوریان دي، د عوام ډیمانډ دي، نو ډیمانډ خو ظاهره ده چې عوام کوي نو نمایندې به ضرور کوي. بجټ چې کوم دی نن پیش شو په اسمبلی کې، تاسو ته کاپي لیټ میلاو شوه. اوس که چېرې په دې کې تاسو ته څه نه ښکاري چې نشته دی د ولس دپاره یا د پوزیشن دپاره یا د دې صوبې خلکو دپاره، نو پوزیشن څه به کوي؟ نو بس موږ خو به خپل احتجاج کوو، خپلې خبرې مخته کوو چې دا تاسو څنګه بجټ کې پیش کړی دی، دی کې خو د عوام دپاره هېڅ هم نشته. دی وایي ټیکس فری بجټ دی، نو بل کال دی څونه ټیکسونه لګولي دي، او دا ټیکس فری نه دی، دا عوامو ته دوکه ده. دی وایي نه کاروباري نوي کسان به پکې انکلوډ کوي، نو دا ټیکس فری څنګه شو؟ دا خو به نوي تاسو به ګورئ چې اوس به دی یو چولې والا او دی بلې والا هم نه پرېږدي، ای به هم رانیسي، ای به هم ټیکس اخلي. نه خو دا بجټ سپیچ کې وایي چې کوم هوټلونو باندې ټیکس لګول او که فرض کړه چېرته غټ هوټل او کباب په دې مخه وخوړل چا نو 15% ټیکس به پرې لګېدو، 15 اول بیا 12 راکوز شو، بیا 10 راکوز شو، هغه یې ختم کړل. دغسې نور چې کوم غټ هوټلونه هغه څه مشروط انداز سره دی څه ایپ ورته یاد کړی چې هغه څه دغه کوي، نو هغې د وجې نه به هغې ته څه چھوټ میلاویږي، پوره چھوټ یې نه دی ورکړی. دا نه ګڼئ چې دا د خلکو دپاره یا کاروبار ته وده ورکول دپاره یو ښه نو زه خو وایم چې دغه ټیکس ورکول چې دی د بیل دغه هم یو عوام دپاره بوج، ځکه چې کم موږ څیزونه اخلو الریډي ټیکس انکلوډډ دي، نو یې نه پس چې دا بیا ټیکس دا لکه عوام باندې 2 ګنا 3 ګنا بیا بوج اچولي، نو دا په کار هم نه دی. ښه، اوس چې دوی ځان ته دا ټارګېټ کې خو چې تقریبا 36 ارب روپۍ به موږ راجمع کوو، تیر کال په نسبت باندې چې کوم دا تیر کال وشو، یعنې هغې نه وړاندې چې کوم ټارګېټ یې ښودلی شوی 10 اربو په ځای باندې دوی 14 ارب روپۍ راجمع کړي، چې دی اوس د کیپرا په ذریعه باندې هغه هوټلونه ټیکس ختم کړو. نو دا ټارګېټ په دوی به اچیو کړي چې کوم د کورونا حالات دي موجوده وخت کې؟ دا خو موږ وایو که نه چې دوی تشه په اندازو لګیا دي، په ریالټي باندې دوی راځي نه، تش په اندازو باندې بجټ هم جوړ کړي. دغه کې اوس نن چې دی ضمني بجټ ته څونه پیښ شو 29 ارب 24 کروڑ سمثینګ ده، او نو داسې بجټ دی پیش کو، او هغې کې ریونیو ډپارټمنټ سیلري شاملې دي، نو دوی ته د ریونیو ډپارټمنټ سیلري پته نه وه چې دا پکې ایکسټرا دی، اوس بیا غواړي لکه ډیمانډ کوي چې دا ایکسټرا خرچې شوي دي، نو هغوی به کلیکشن کوي، تاسو د هغې دپاره سیلري هم نه دی ایښی. نو دا څنګه بجټ دی چې دوی ته خپله دونه اندازه نه وي چې دا دونه ضمني بجټ دونه ایکسټرا بیا دی اخلي، نو بل کال به بیا هم دغه حلي. ځوانانو پاکستان تحریک انصاف ته ووټ ورکړی او څه ډیجیټل خبرې شوي دي چې هغې کې به ورته جابس میلاویږي یا د سرکاري سکولونو کې به ورته جابس میلاویږي. تقریبا 21,000 د آیډنټیفیکیشن کړی، 9,000 پای کې شوي دي، نور لګیا د کېږي به. هغې دپاره دا یو ښه ګام دی که نه؟ ځوانانو دپاره هم نشته، ځکه چې ځوانانو خو پاکستان تحریک انصاف ډېر سپورټ کړی. تاسو ریش وګورئ، تاسو زموږ صوبې کې څونه ځوانان بېروزګاره دي او دوی اندازه څونه لګولې ده، او هغې ته میلاو شوي هم دي. اوس یې بیا یادوي چې 1122 کې به یو 1000 کسان برتي کېږي، او هغې دپاره یو 25 کروڑ دي که څونه دي آی تھنک. نو دا دونه لږ اماونټ باندې یا دونه دې باندې خو مسایل حل کېږي نه که نو دا خو هم یو ښه خبره چې 4 نورو ضلعو کې به رسکي 1122 ښه خبره ده، خو لکه دې کې خو څونه ملازمین به برتي شي، بلکې زه خو اپریشیټ کوم ټیک ته لکه مروت ذکر هم پکې کړی دی، دا ښه خبره ده چې ریسکیو دغه شروع کېږي. خو لکه دا نوجوانانو دپاره خو دغه نه شو حل خو نه دی که نه چې د هغې دپاره څه روزګار حالي.
اوس دا حالات چې کوم دي د کرونا وایرس حالات دي حکومت یې مونږ ریونیو نشو کولی مرکزي حکومت یې هم وایي چې مونږ ریونیو نشو کولی هلته مشکلات دي سرمایه کاري نه کیږي بهر نه هم خلک نه راځي فلایټونه بند دي نو بیا را روان وخت کې صوبې ته نور هم مشکلات جوړېدی شي نو دغې کې بیا اپوزیشن حکومت سره څه مرسته کولی شي نو اپوزیشن به ولې مرسته نه کوي خو چې دوی داسې صحیح پلان راوړي یا داسې څه اکانومیسټ دي کېنږي ځان سره دا لکه زموږ زرعي ملک دی هغې دپاره نن ما وکتو چې 17 ارب دی ایښي دي نو زه خو هم دا ډېرې کمې دي لکه زموږ چې کم د اوورال چې کم ملکي حالات دي نو دې کې به خوراک هم کمی راځي نور دغه نو پکار دی چې دې باندې هم فوکس کړی وي چې زموږ ملک خپل زراعت خو کم از کم موږ د پیک ته رسولی وي چې موږ نورو هم ورکولی خپل ملک هم پکې خود کفیل کړی وي لکه تاسو وکتم زموږ ملک کې د اوړو بحران چې رالو کله یې بهر لیږي او هغې باندې هم پیسې ګټي او چې بیا یې راغواړي نو داسې لوبې لګیا دي نو دا د دوی څه پلانینګ دی نو که داسې باندې عوام هم مضطرب شي او موږ هم په ډپریس یو چې دا د عوامو سره دوی څه لوبې لګیا کړي دي ښه جي یو ځل بیا زنانو تپوس کوم چونکې تاسو اسمبلی کې هم د خیبر پښتونخوا زنانه ریپرزینټ کوئ زنانو د موجوده وخت کې څه ټولو نه غټ مسایل دي چې هغه را روان وخت کې څه ناڅه پورې خبرې پکې دی شي په اسمبلی کې حکومت سره یا هغه هوارېدی شي څه حده پورې زه خو وایم چې لکه ایجوکیشن فیمیلز دپاره ډېر ضروري دی او هغې دپاره د اول ترجیح ایجوکیشن کې دي داسې لکه زه کوم علاقې نه تعلق لرم لکي مروت هغې کې های سیکنډري سکولونه یو دوه دي ډېر کم دي که نه هغې دپاره ما کوېسچن هم جمع کړي دي بلکې منسټر صاحب زموږ علاقې نه بدقسمتي نه خالي یو پی ټي آی هغه راغلی دی او زموږ خوش قسمتي ده که بدقسمتي ده چې اوس هلته نه زموږ ټول ممبران راغلي دي جو یو آی ول نو هغه علاقه اوس به بیا پسمانده پاتې شي نو دا اوس بېانصافي ده که نه زه خو به دا ووایم چې بېانصافي ده نو هغوی چې داسې علاقې چې هغوی لرې ته جنکۍ کالجونه که فرض کړه یو ډګري کالج دی ته تللی نه شي د هغې خپل حالات داسې چې دغه نو هغوی ته پکار دی ډور سټیپ باندې سکولونه ورکړي هغوی چې ایجوکیشن وکړي نو نه پس په نور هغوی ته لارې کولاویږي که نه نو فرسټ هغه پرایورټي خو د ایجوکیشن دی چې فیمیل دپاره پکار دې نه علاوه فیمیل دپاره پکار ده تاسو کرک مثال والی هیلث مسایل ډیر زیات دي چې هلته لکه اکیوپمنټ هم نشته هاسپټلز کې ډاکټران هم نشته هلته ډاکټران ډیوټیان هم نه کوي نو دا ډیر مسایل دي هلته لکه هاسپټل کمیانې دي بیا ډاکټرانو کمیانې دي اکیوپمنټ نشته او بل دا لایف سیوینګ ډرګز هلته نه اویلیبل بلکې ډیرو ځایونو کې هر چېرته داسې هر ځای کې اوس نن بجټ کې دی چې دی نو ادویات دپاره 2 ارب نه 4 ارب کړو نو زه هم بیا هم ناکافي دی ځکه چې دلته دا مسایل ډیر زیات دي پیسې مختص کول خو نه دي هغه رنګ بیا بالکل هغه مانیټرینګ کول دي د هغې چې صحیح لګیږي نه لګیږي سرکاري دوایانې خو ډیر کم خلکو ته ملاویږي تاسو ته پاکستان خلک پته ده چې د هغې چېرته لګیږي هغه خو لکه یو عام کس هم لاړ شي نو ته ډېر په مشکله باندې ملاویږي او چې کرونا نه کله نه راغلی ده موږ ته دغه کمپلینټ راځي چې دوی د هاسپټلز بند کړي دي نو غریبان خلک به چېرته ځي هغوی به دا چې فیمیل چېرته بوځي کولډ ډیزیز والا یا دغه رنګ چې نور فیمیل دي نو هغوی ته مسلې ډېرې زیاتې مسایل دي ډېره مهرباني چې تاسو رالی دغه خصوصي ټرانسمیشن کې مشرکت وکړو په خاص توګه باندې مو زنانو مسلې یو ځل بیا هایلایټ کړي یقینا چې اوس روان کال د ټول صوبې دپاره ټول ملک دپاره ښه شي کتونکو تاسو خبرې واورېدې د اپوزیشن غړو چې کوم عنایت الله صاحب وکړي دې نه علاوه سردار بابک صاحب ویل چې دوی ته د بجټ کاپي چې کوم دی نو هغه لیټ میلاو شو په دې باندې دوی ته شدید چې کوم دی نو هغه اعتراضات دي او حکومت چې څه کول غوښتنو هغه وکړو خو اوس به مونږ چیلنج کوو حکومت ځای په ځای باندې حکومت په دې اړه باندې څه موقف نه دی راغلی خو چې کوم تیمور سلیم جګړه صاحب نن بجټ پیش کړو نو 923 ارب روپۍ چې کوم دی دغه بجټ پیش کړی شو په دې کې مختلف سیکټرز دپاره پیسې چې کوم دی نو هغه ایښودلې شوي وي اپوزیشن به مخکې څه کوي او دغه رنګې را روان وخت کې به اوس څه کیږي نن به تیمور سلیم جګړه صاحب هم زموږ خصوصي ټرانسمیشن کې جوین کوي 8 بجې به چې کوم دی نو هغوی په دغه خصوصي ټرانسمیشن کې هم دغه بجټ حوالې سره یو ځل بیا خبرې کوي او زموږ ټرانسمیشن چې کوم دی دا به هم تر ماسخوتن ناوخته پورې تقریبا 11 بجو پورې جاري او په بجټ باندې به خبرې کوو تجزیه به کوو چې دغه بجټ ایویلویشن به کوو چې دا څومره دغه خیبر پښتونخوا دپاره ښه کتونکو تاسو نه فلحال اجازت غواړو د الله په امان